الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وعلماء أهل سنته وأولياء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وكريمنا وحبيبنا ومحبوبنا ومأوانا وملجانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مرشدي يا رحمة للعالمين. رب العزال خالق کائنات رب ذوالجلال زمون استاسو در طولو دلتا بجشن قرآن و ختم قرآن کی دا حاضری لیدل اوردل ویل وخبل عظیم بارگاہ کے قبول و منظور فرمائی. رب ذوالجلال خالق کائنات بدغی بابرکت ختمانہ کی جسمر فیوزات و برکات ظاہری باطنی علوم اسرار نازلی کی و نازل شوی دی اللہ کریم و دوار جہان کے زمون دا قرآن دا فیوزات و برکات نصیب فرمائی. اسٹیج باندے دا احترامات و دا عزتون و لائق علماء کرام مشایخ اعظام مداحان مصطفیٰ علیہ الصلاة والسلام دنزدے او دلرنا راغلی مشرانو کشرانو حمزولو اللہ کریم نمو استاسو دا قرآن او دا صاحب قرآن سرا مینا محبت نصیب فرمائے. گرشمیر علماء کراموں کے جناب حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالوکیل صاحب، جناب حضرت علامہ مولانا رضا اللہ صاحب اور بخصوصی توقع باندے دغی جماعت اور دغی مسجد اور دغی شاگردان و بچو استاد محترم جناب مولانا قاری کامران صاحب اور دیگر نور علماء کراموں بھی اجازہ باندے تو دری خبر ارسطول باڑم. اللہ کریم خالق کائنات دا حق وائنا و منکر دا عمل کو توفیق نصیب فرمائی. دا خبرو خبرو نوڑان دے دا پینزو بچو تا مبارک بادی اور کون دا دی والدین ہوتا اور دی پدغی پروگرام کی سوک سوک شریشی ٹولو تا مبارک بادی اور کون چا اللہ کریم نمو استاسو بچی دا خبولی ناس دی او نور و رسو بعد بدور رخ استخکاری و نخکاری و بنن بعد تاثور کرے پا مخ بعد دا قرآن کریم رنات کاری. اللہ کریم نمو استاسو دا بچو دا قرآن کریم دا خبلا و رنا و دوار جہان باندے نصیب فرمائی. محترم و حاضرینو انشاءاللہ من داد بدرے خبریں با دا جمع پوری انشاءاللہ پخبر ٹیم باندے تاکی خبریں با روانی ہوئی اور دغه عبدالوکیل صاحب او دارنګ د علماء په شان دي
ډېرې خبرې موږ ته نه زده، خو په عام او ساده خبرو کې به د الله پاک او د نبي پاک د تعلیماتو نه به د ځان خبرولو کوشش کوو. د ټولو توجه به ما طرف ته از حد ضروري وي. حاضرینو، چې د کم قرآن کریم په ختمانه کې زموږ ستاسو ناسته ده او دغه ډېر تعداد دی ماشاءالله، خو بیا هم په شمار باندې دی. په دا شمار باندې چې کومه دا ناسته مونږ نصیب شوه، تاسو یاد ساتئ په دې وخت کې چې تاسو د قرآن کریم د ختمانې په اختتام په جشن قرآن کې ناست دی، تاسو ته خپله اندازه نه لګي چې په دې وخت کې تاسو رب ذوالجلال ته څومره نږدې یې. دې وخت کې انسان ته خپله احساس نه کېږي چې ما باندې د خدای پاک څومره مهرباني ده چې ختمونه دوی کړي دي په جشن کې الله پاک مونږ نصیبه وفرمایله. په دې وخت انسان ته احساس نه کېږي، خو قرآن کریم صفحاتو ته د حدیث مبارکه او کلماتو ته که مونږ نظر واچو په دې وخت کې چې مونږ د قرآن کریم په ختمانې اختتام په جشن کې ناست یو، کچره مونږ په دې باندې قسم وکړو چې په دنیا کې د ټول نه افضل ترین ځای کې او مجلس کې ناست یو، په دې قسم کولو باندې مونږ ګناهګار نشو. دومره پاک ځای کې ناست یو، دومره پاک مجلس کې ناست یو. په دغه مجلس کې کاش هغه سترګې موږ سره وای چې کومو سترګو روحانیات لیدې، هغه سترګې موږ سره وای چې هغې کومو سترګو هغه د فرشتو نزول لیدې، د فرشتو برکات نزول لیدې. یقین وکړئ تاسو چې داسې محافلو ته انسانان پرېږده رب ذوالجلال د رحمتونو نزول دپاره فرشتې رالیږي. دا د ډېر رحمتونو والا د برکتونو والا داسې محافل وي چې د چا په نصیبه باندې شي. خپلې خبرې به کومه، خو دومره خبره د خپلو خبرو نه وړاندې ضرور کوم چې موږ ستاسو چې دلته ناست یو، یاد ساتئ دا ناسته دا خوشنصیبي غواړي، خوشقسمتي غواړي. هر څوک داسې محافلو ته راتلی هم نه شي. هغه خلک داسې محافلو ته راځي چې رب وغواړي چې زما د کلام جشن کې د فلانکۍ حاضر شي، هغې نه بعد چې رب وغواړي نو ته به حاضرېږي. دلته د رب العالمین د کرم نوازۍ دعوت چې چاته میلاو شي هغه حاضرېږي. یو خبره رسول غواړم، مخکې کتابونو ډېرې خبر راجمع کړي د هدایت او رڼا لپاره، چې مخکې زمانو کې یو چونکې دور داسې و چې وینځې وې، غلامان وو او وینځو غلامانو به د مالداره خلکو به واخیستې لکه څنګه مونږ څاروي وغیره بازار کې اخلو، دارنګې غلامان او دارنګې وینځې زنانه به هم خرڅېدې په پیسو باندې. څوک صاحب حیثیت او چا وس دس برابر نو غلامان به ساتل د خدمت لپاره. په دغو مالکانو کې یو مالک و چې هغه له خدای پاک یو داسې وینځه ورکړې وه چې دغې وینځې ورته چې کله یې واخیسته نو مالک ته وایي چې حضور زه خو ستا وینځه شوم، غلامه شوم، خو چند ګزارشات وړاندې کوم نور آقا خوښه چې هغه ما سره مني او که نه، خو لیکن څه گزارشات ضرور لرم. مالک ورته وایي چې وینځې وایه څه وایې، چې یو گزارش مه دا ده چې خدمت به 100% کوم، خو اولنۍ گزارش مه دا دی چې زه به 15 وخته لمونځ پابندي کوم، ما به د لمونځ د پابندۍ نه منې کوي. آقا او مالک ورته وایي چې دا خو د ما خوش نصیبي ده چې د ما په کور کې وینځه ده او 15 وخته الله کوي، او د ما په کور کې په جانماز باندې ولاړه ده او 15 وخته رب ذوالجلال په حضور کې د سجدو نذرانې وړاندې کوي. دا خو زما خوش نصیبي ده. بل وایم چې بل دا وایم چې ورځې به د ستا خدمت کوم، ځکه چې ته مالک یې، خو یو
گزارش دا دی چې ورځ چې تم سوای زبردستا خدمت کوم ځکه چې تم مالک یې خو کچري زه شپې هر څه کول غواړم نو هغې نه به منې کوي نه مالک ویلې دی چې شپې به غلا به کوې ډاکه به کوې څه به کوې ورته وایي چې ورځې به تم مالک یې د ستا خدمت به کوم شپې به د ټول کائنات مالک ته به زه سجدرې ځم د هغې خدمت ما به خفه کوې نه مالک ډېر خوشحاله شو چې ما ته داسې خادمه میلاو ده چې هم دوا ده هم دعا ده ورته چې اجازه ده شپونه یوه شپه وه مالک ورته وویل چې نن ما طبیعت لږ برابر نه دی نو ته خپله کمره کې او په خپل مسجد کې عبادت کې نن ما سره دلته کمره کې ودرېږه جانماز باندې دلته عبادت وکړه طبیعت مې برابر نه دی نو کچرې څه خدمت وي زه به څه اوازونه کوم نن دلته عبادت وکړه خادمه ورته وایي چې بلکل حضور والا درست ده جانماز باندې ودرېده رب ذوالجلال په بارګاه کې په سجده کې هم ژاړي الله په بارګاه کې په رکوع کې هم ژاړي کله د سبحان ربي العظیم نارې دي کله د سبحان ربي الاعلى اوازونه او نغمې دي چې کله سلام یې وګرځولو عبادت نه فارغه شوه دغه غلامه او وینځه ناسته ده او اختتام کې دعا کوي خالق و مالک سره مناجات کوي بعضې دعاګانې داسې وي چې روان د مردان په بازار کې وي او ناس په جومات کې وي دعاګانې کوي او ذهن مردان په بازار کې وي څه څیزونه اخلي او څه خرڅوي او څه داسې وي چې ذهن په کور کې وي او دعا په جومات کې باندې خو څه داسې دعاګانې وي چې هغې دعاګانو کې د رب ذوالجلال سره بندګان مناجات کوي الله کریم زمونږ د مناجات ذوق نصیب فرمایي رب العالمین خالق کائنات په عالي جنات کې وینځه لاس اوچتوي او دعا یې وکړه دعا کوي رب کریمه ته کریم یې ته غفور یې ته رحمان یې ته رحیم یې د خدای پاک صفات یې بیان کړل هغې نه بعد دعا کوي رب العالمین ته عرض کوي مولا مالا دا وکړې مالا دا وکړې او داسې وکړې او داسې وکړې څه دعاګانې مې کولې چونکې مالک یې کټ باندې پروت دی هغه بیمار دی ډېر خوب نه ورتلو دا ټولې دعاګانې اوري لګیا دی په بستره کې لګیا دی د خپلې وینځې دعاګانې اوري چې کله دغې دعا ته راورسېده چې ربه کریمه زه پوهېږم چې زه ګناهګار یم زه پوهېږم چې ما ژبه ګناهګاره ده د ما ژبه باندې چې کوم الفاظ د دعا راځي هغه به د ستا په حضور کې لا قبلېږي لا نه قبلېږي خو ربه کریمه د ستا ذات واسطه چې دا دعا خو مخامخا قبوله کړه او هغه دعا الفاظ دا و ربه کریمه د هغې مینې په خاطر دا جمله واورئ ربه کریمه د هغې مینې په خاطر چې کومه مینه ربه ته ما سره لرې د هغې مینې په خاطر باندې ما بخښنه نصیب کړه هغې مینې په خاطر ربه چې ته ما سره لرې هغې مینې په خاطر ما بخښنه نصیب کړه چې کله بار بار دا دعا کوي او په سترګو کې دغې وینځې اوښکې راغلې په ژړا باندې سر شوه او په سسکیانو کې او په غریب کې دعا کوي ربه هغې مینې په خاطر چې ته ما سره کوي ما بخښنه نصیب کړه ژاړي فریاد کوي سای نخلي دعا کوي بیا یې ستا کولاو شي بیا هم دا دعا کوي او په دغې یو دعا باندې ریپټ لګولی او بار بار دا دعا کوي مالک هم ستړی شو غوږ یې نیولی و اخر یې اواز ورته وکړو چې ای وینځې بیا هم ډېره کمکې دی اگر چې عابد دی اگر چې ساجد دی اگر چې ذاکر دی خو لیکن بیا هم ښځه یې کمک دی تا ته څه پته ده چې تا سره د رب مینه شته او که نشته چې ته رب ته وسیله کوې چې ربه هغه مینه چې ته زما سره لرې هغې مینې په خاطر ما وبخې تا ته څه پته چې رب در سره مینه شته او که نشته وینځې ته وایي چې داسې دعا مه کوه وینځه ورته وایي آقا څه دعا وکړم آقا ورته وایي چې دا دعا وکړه چې ربه کریمه کومه مینه چې ما تا سره ده هغې مینې په خاطر ما وبخې ما بخښنه نصیب کړې ځکه چې تا ته پته شته چې ما د رب سره مینه شته
خو دې په تا د څنګه شته چې تا سره د رب مینه شته وي زه ورته وایي چې آقا زه خو دومره نه پوهېږم خو دومره پوهېږم چې زه په دې باندې ځکه دعا غواړم چې ربه ستا د مینې په خاطر ما وبخې خپله مینه ورته ځکه نه واسطه کوم چې ما مینه کې کېدی شي چې ریا وي ما مینه کې کېدی شي متعدي وي ما مینه کې کېدی شي بشریت د تقاضو د وجې نه کېدی شي د ما مینه کمزوري وي ما مینه مقبول او منظور نه وي زه د رب مینه ځکه واسطه کومه چې رب ما سره مینه شته او مالک ورته وایي چې تا سره په دې باندې څه دلیل دی چې تا سره د رب مینه شته دی تا سره د خالق او مالک محبت او پیار شته دی تاسو څه پته ده دا ټوله خبره د یو جملې دپاره ما وکړه دا وینځه ورته وایي چې ما ته پته شته چې ما سره د رب مینه شته ما سره دلیل شته چې ما سره د رب مینه شته څه دلیل دی چې ما سره دلیل د رب د مینې دا دی چې دا هره شپه ما په مانځه باندې په تهجد کې ځان ته ودرئ دې نه دا معلومېږي چې رب هر څوک ځان ته نه ودرئ رب هغه کسان ځان ته ودرئ چې رب العالمین ورسره محبت محترم حاضرین دا جمله به صرف دې دپاره عرض کړه چې دلته چې څوک راځي یا ساده هر څوک نشي راتلی هغه کسان به راځي پوسټر به دنیا خلکو کتلی وي ما په سټیټس باندې لګولی و زرګونه ما سره نمبرې د هغې به هم ډېرو خلکو به کتلی وي خو په هغې کې زه وینم چې څه کسان دلته راغلي دي خو یاد ساتئ داسې محافلو ته هغه خلک رب العالمین بوزي چې کومو خلکو باندې د رب العالمین پیرزویه وشي نن باندې رب العالمین پیرزویه نه ده او خاص کر په هغو باندې ډېره پیرزویه نه ده چې د چا د وجې نه موږ راجمع یو د چا د ختمونو د وجې نه موږ راجمع یو الحمدلله دغه ذوق او دغه مینه همیشه دپاره موږ په زړونو کې وي الله کریم دې آباده او ودانه وساتي محترمو صاحبینو حضراتو کم د عظمتونو کتاب په ختمانه کې راجمع یو د هغې د عظمتونو د کتاب وینا او بیان هغه وخت ډېر غواړي خو لیکن هغه وخت چې قرآن په عظمت باندې ډکېږي هغه د ما غوندې ادنا طالب علم نشي ډکولی علما محدثین مفسرین شیوخ القرآن شیوخ الاحادیث کچره د قرآن په عظمتونو باندې خبرې شروع کړي هغې دپاره ګنټې ګنټې درکار دی خو زه صرف دومره د ستاسو زړونو ته غورځول غواړم چې قرآن هغه د عظمتونو کتاب دی چې کومو پنځو ماشومانو کوم کتاب ختم کړی دا د هغه عظمتونو کتاب دی چې نازل کړی رب العالمین دی راوړی جبرائیل امین دی او نازل شوی پر رحمتا للعالمین چې د کوم کتاب نازلونکی رب شي او د کوم کتاب راوړونکی د کل فرشتو سردار جبرائیل امین شي او په کومه هستی باندې چې نازلیږي هغه رحمتا للعالمین شي دا اعزاز صرف قرآن کریم ته ملاو دا اعزاز یو کتاب ته نه دی ملاو تورات هم د رب العالمین کتاب دی رب العالمین کتاب دی انجیل هم د رب العالمین کتاب دی راوړی جبرائیل علیه السلام مبارک د نور کتابونه هم رب العالمین په عظمتونو نازل کړي خو چې کم شان کم عظمت کم قرآن ته ملاو دی دا عظمت نه بندګانو کتابونو ته ملاو دي او نه دا عظمتونه د رب العالمین نورو کتابونو ته ملاو دي چې کم عظمت قرآن ته ملاو دی داسې عظمت ورته ملاو دی کتابونو کې لکه څنګه صاحب قرآن ته پیغمبرانو کې ملاو دی دارنګې عظمت قرآن ته په کتابونو کې ملاو دی د هغې عظمتونو انتها د هغې د عظمتونو بیان هیڅ کله ممکن نه دی خو کله هم چې د قرآن مبارک ذکر راشي یقینو کې بدن باندې داسې دروندوالی باندې حاوي شي ذاتي توګه باندې محسوس کوم چې دروندوالی حاوي شي ځکه چې قرآن ډېر د عظمتونو کتاب دی
قرآن کریم بارک رب ذوالجلال خالق کائنات ارشاد فرمائی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. رب ذوالجلال فرمائی قرآن دومره عظمتونو کتاب دی که دغه قرآن رب فرمائی ما په غره باندې نازل کړی وی. دا قرآن کریم نزول په یو غټ غر باندې شوی وی. رب العالمین فرمائی چې قرآن نزول کې دومره زور دی که په غره باندې نازل وی غره به د نزول د قرآن د وجې نه ټوکړې ټوکړې شوی وی، زره زره شوی وی. خو لیکن عظمت شان کمال او طاقت د مصطفی علیه السلام وی چې قرآن په غره باندې نازل وی، غر به ټوټې وی، خو قرآن په مصطفی علیه السلام مبارک باندې نازل شو. مبارک باندې به صرف دروندوالی راغی، د دروندوالي نه علاوه به څه هم نه و. پته لګي چې سینه د مصطفی علیه السلام د غرونو نه مضبوطه ده. سبحان الله. محبوب کریم خالق کائنات محبوب کریم ته چې کوم شان او عظمت ورکړی و د قرآن د نزول په صورت کې هغې بیان هم جدا دی. خو یاد ساتئ قرآن کریم د دومره عظمتونو والا کتاب دی چې ما ذهن ګډوډ شي چې کومه خبره وکړم دومره عظمتونه د انسان په ذهن کې راشي، خو دا خبره به ضرور وکړم چې کومو خلکو د قرآن سره لګاو جوړ دی، که هغه علما دي که لګاو او محبت د قرآن د عوامو په زړه کې دی که د طالب علمانو په زړه کې دی، خو قرآن لګاو چې د چا هم په سینه کې وي الله پاک دې نوم نصیب کړي. یاد ساتئ دا قرآن ډېر زیات وفادار کتاب، قرآن کریم ډېر وفادار کتاب دی. او په یو ډایجسټ کې یو خبره ده په اختصار سره رسول غواړم بیا مخکې خبرو طرف ته ځو. قرآن لګاو د قرآن سره مینه، د قرآن سره تعلق او د قرآن کریم تلاوت د قرآن سره مطلق نسبت د نسبت هم ډېر لوی اثر وي او اثر کثیر وي. علماو یو خبره لیکلې په قریبي دور کې او دا خبره تقریبا بعضې خطاباتو کې به تاسو اورېدلې وي. یو درویش بدن صفت یو زمیندار بابا به چې کله سهار شو نو کور نه به لاړو. یو ورځ ښځه ته پوښتنه کوي چې خاونده ته چې دا سهار جمع وکړې هغې نه بعد لږ لیټ راځي هلته چای به یې په انتظار وي ته بیا ځې پټول ته ولې لیټ راځي؟ بابا ورته وایي چې ښځې ته وایي چې ښځې بس نور خو څه نشم کولی خو دا لیټ ځکه راځم چې کله زه سهار جمع وکړم د جمع نه بعد خلک المارۍ کلاو کړي او خلک په کتارونو کې کښېني د قرآن کریم تلاوت شروع کړي. چا د سر نه قرآن شروع کړي دویمه سپاره کې روان وي، څوک اتلسمه سپاره کې روان وي، څوک شلمه سپاره کې روان وي، څوک سورت یاسین صرف تلاوت کوي. غرض دا چې زه کله کښېنم نو زه ډېر کاش وکړم یو ارزو تمنا وکړم. خبره باندې خو پوهېږئ تمنا به دا وي او دا تمنا که د چا وي نو دغې تمنا پوره کېدو کوشش پکار دی. بابا ورته وایي خپلې ښځې ته چې کله سهار کې د جمع نه بعد خلک قرآن کریم تلاوت شروع کړي نو ما خو تلاوت ختم نه دی کړی، ما باندې عمر ټول تېر شوی دی په پټو کې، فصل پوخ دی او شین دی او کمې دي او زیاتې دي، نن د ستا نمبر دی نن د ما نمبر دی، ما باندې خو دې کې ټول عمر تېر دی. خو اوس ارزو دا لرم چې ما قرآن کریم ختم نه دی کړی. خلک قرآن کریم روانې تلاوت کوي، زه خو تلاوت نشم کولی، خو دومره وکړم چې قرآن کریم راواخلم زم په یو ګوټ کې کښېنم قرآن کریم کلاو کړم او د منځ کې چې کوم ځای نه کلاو شو کومې سپارې کې ما نمبر راواړولو نو بس په هره لیکه باندې ګوته تېرومه چې ربه کریمه زه خو نور تلاوت هم نه زده ترجمه هم نه زده خو دومره خبر یم په یو لیکه باندې ګوته تېره کړم چې ربه کریمه دا کتاب د ستا کتاب دی، دا کتاب حق کتاب
کتاب دی دا کتاب سچ کتاب دی ما خو نور نسته خو دومره په یو لیکه باندې وایم په بل لیکه باندې چې شپاړس لیکې پوره کړم پاڼه واړوم په بله لیکه باندې یو شل پنځه ویشت پاڼې په دې طریقې باندې واړوم او کور ته راشم علما لیکي چې کله سپینګیر بابا ته وي دنیا نه لاړو درویش ملنګ صفت زمیندار لاړو قبر کې کېښودلی شو څه ډېر وخت بعد باران کېږي په علاقه باندې اختصار عرض کومه قبر په بابا باندې درویش ملنګ صفت زمیندار باندې ورپرېوتو خلکو ورته آواز وکړو پلار بچي لاړل چې تاسو پلار باندې قبر ناست دی هغوی ډېر زیات خفه شول چې دې تعمیر پکار دی چې اندازې ولګوله قبرونه ډېر پرېوتي وو او د دغې بابا زمیندار قبر هم پرېوتی و زامن یې سوچ کوي چې دغه قبر جوړول پکار دي خو که د ورځې کلاوم هسې نه چې زموږ بابا پته نه چې په کوم حال کې وي لہذا شپې څه ملګري یو ځای ته ورته وایي چې تاسو ځان سره بوځم نو که زما بابا په کوم حال باندې وي چاته به وایې نه چې کله دوه درې زامن د بابا درې څلور دوستان روان شول چې کله قبر کمیسرې شروع کړل جوړولو اراده یې وکړه خټې اوچتئ خاورې اوچتئ او د دغې بابا او زمیندار د زامنو په زړونو باندې پته نه چا وخت کې څه تېرېدل خو زړه کې دا اراده ضرور وه چې زموږ بابا به په قبر کې څنګه ټوکړې ټوکړې پرتې وي صرف اډوکې اډوکې به پرته وي خو چې کله قبر شنختو ته او کاڼو ته او تیږو ته دا کودایي ورنږدې کړه زامن یې دوستانو ته وایي چې کا خفه کېږئ نه دا کاڼي به موږ راوچت کړو شنختې به موږ راوچت کړو چې څه هم دي هغه سره موږ ته ښکاره شي زامن یې وایي چې کله موږ د قبر شنختې او کاڼي راوچت کړل موږ ته د جنت خوشبو محسوس شوه موږ شنختې راوچتې کړې چې کله موږ خپل بابا ته وکتل چې په کومه ورځ باندې موږ خف کړی او کوم کفن موږ وله ورکړی کوم غسل موږ وله ورکړی چې کله موږ قبر کلاو کړو او موږ کفن کلاو کړو کفن هم صحیح سلامت او د موږ د بابا زمیندار بابا په ږیره کې د غسل اوبه د ملغلرو په شان دې پرتې دی موږ ډېر خوشحاله شو قبر مو بند کړو چې کله موږ نه دا ونه شو انتظار ونه شو دوستان هم راته وایي چې اوس به ځې او مرکې او پوښتنه کوي چې بابا کم یو عملو چې هغه په قبر کې صحیح سلامت وساتلو کم یو عملو چې قبر کې ورسره وفا وکړه کم یو د برکت د خوشبودار عملو چې قبر نه د جنت خوشبویانې خېږي زامن یې په منډه منډه راځي ابې په کور کې اوړي رااوړي زما د خاوند به په قبر کې څه حالي چې کله زامن په ګیټ باندې رادنه شول ډېر په هیبت باندې رادنه شول مور ورته آواز کوي بچو څه حالات دي ورته وایي چې حالات به وروسته ووایو خو دا راته ووایه چې زمونږ بابا په قبر کې صحیح سلامت دی د جنت خوشبو ترېنه تاویږي په ږیره کې د ملغلرې په شان دی د غسل اوبه ټپکېږي مونږ ته وجه وښایه زه بابا کوم یو داسې عملو د ستا د واده نه بعد ابې ورته وایي چې بابا خو ډېر ساده و بابا عمل باندې که نظر وکړم مونځ ټول هم کوي دا اودس کولو ټول اودس کوي ما ته خاص داسې عمل نه ښکاري چې د هغې د وجې نه ستاسو بابا ته دومره عظمت رب ذوالجلال ورکړی وي خو آخر ابې ته یو خبره ور یاده شوه او ورته وایي چې بچو نور خو نه یم خبر خو چې کله د سهار جمع نه بعد به ناوخته راتلو نو څه ورځې ناوخته راغی ما ورته یو ورځې پوښتنه وکړه چې خاونده دا لیټ ولې راځې لیټ ولې کېږي چې ما ته ویل زه ما قرآن کریم تلاوت نه دی کړی زه صرف قرآن کریم کلاو کړم او په هره لیکه باندې دا وایم چې دا حق کتاب دی دا سچ کتاب دی زامنو اقرار وکړو چې موږ ته دا اندازه الهامي طور باندې پته ولګېده چې بابا ته که چېرې په قبر کې دومره مقام او دومره عظمت ملاو دی صرف د دې د وجې نه ورته ملاو دی چې قرآن کریم باندې بې ګوته راښکه په یو لاین باندې بې ګوته راښکه او بابا به صرف دا ویل چې دا حق کتاب دی دا سچ کتاب بابا ته د عظمت قرآن ورکړو نه بابا محدثو نه بابا
مفسر نه بابا علمی دینو نه شیخ القرآن نه د قرآن کریم پر رموز اسرار او تفاسیر باندې خبرو خو لیکن قرآن سره دومره واسطه رااله چې زړه مینه نه په هر لیکه باندې داویل تاسو وایو بابا به داویل چې دا حق کتاب دی دا سچ الله کریم موږ تاسو د قرآن کریم سره اومدلا د محبت او د باریکۍ نه ډک نسبت نصیب فرمایي او دا خبره د چا نه پټه نه وي حاضرینو مونږه په ډېرو سیزونو کې د سکون تلاش لټو مونږ وایو چې راشه چې د خپل کور جوړ کو کېدی شي لږ په ارام شم کور جوړ کو بیا مو اسشان حال دي کله مونږ وایو چې دا ګاډی نشي چې دا ګاډی نشي کنه کار برابر دی ګاډی نشي بیا چې کم زړه کې کم قرار پکار دی د زړه چې کم سکون پکار دی دا سکون زړه ته نه نصیب کېږي ډېرې ستونزې دي مشکلات دي چا اولاد نشته چا د رشتې بندش دی چا د واده رکاوټ دی څوک قرضداره دی چا په کور کې بیماریانې دي د چا روزګار ټپ په ټپ ولاړ دی او تیر په تیره په دنیا کې د کرونا وبا لهر تیر شو دا ټول مشکلاتو حل لپاره موږ هغې ته لاس اچولی کله دې ته لاس اچولی کله دا کول کړی کله دا کړی مختلفې لارې چې دا اسباب دي او داسې پکار هم دي خو یاد ساتئ بنیادي څیز چې دا ټولو لارو کې موږ ته ارام او سکون او سهولت راولي یاد ساتئ هغه د قرآن کریم تعلق دی دې څیز نه محرومه پاتې وي د څه غواړې موږ نمبر شروع کړو د وړو بچو نه او ورته وایي چې ته څه غواړې او راشو د مفتي صاحب پورې هر یو کس یو ستونزه او تکلیف او مشکل ذکر کړي زه یقیني طور باندې وایم چې دا څومره کسان راغلي او یو مشکل او دوه لس مشکل تاسو ویل چې دا څیزونه مو حل شي یا ساتئ د ټولو مشکلاتو حل دا په قرآن کې پروت دی دا مبالغه نه ده چې ما مقصد دا دی چې دغې جملې سره تاسو ماته سبحان الله ووایئ زما دغې جملې کوشش دا دی تاسو دا خبره زړه ته کوز شي دا خبره زړه ته کوزول پکار دي دا په دماغو کې راسخ کول پکار دي چې هر یو څیز که ته غواړې دا هر څه په قرآن کې پراته دي بلا مبالغه په ډېرو شواهدو او په ډېرو قرائنو په ډېرو دلایلو باندې د دې خبرې ثبوت شته چې ته سم غواړې دا قرآن کې پراته دي خو قرآن په المارۍ کې پروت دی خبره کوم دې ځای کې ورانه ده هر چیز قرآن کې دی که امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه نن امام اعظم دی دا مقام قرآن ورکړی که نن مونږ امام شافعي محدث اعظم ورته وایو دا مقام قرآن ورکړی که مونږ امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه دا محدث اعظم وایو دا مقام قرآن ورکړی که امام مالک رحمت الله علیه دا محدث مدینه وایو دا مقام قرآن ورکړی په دنیا کې په ګوته باندې شمارل شوي خلک چې په ګوته باندې شمارل کېږي یاد ساتئ په ریسرچ نه ثابته ده شواهدو نه ثابته ده چې دا هر څه چې چا ته ملاو دي او په منبرونو باندې د کومو هستیانو نامې په دلایلو کې ثابتېږي وړاندې کېږي دغه تمامو خلکو ته مقام د قرآن سبحان الله شواهدو ثابته ده په هغې لپاره بیا تقریب کې بل طرف ته انسان ځي خدا خبره په ذهن کې یاد ساتئ چې هر څه قرآن کریم کې دي
مال مونږ غواړو چې مولا کی دوړ مسجد ته د مولا منډه جومات پورې وي نو د مونږ عوامو منډه د مال پورې ده د دولت پورې ده یا ساتئ که دولت غواړئ دا په قرآن کې ده په ګوته باندې تاسو شمارئ قرآن کې هر څه شته نور هر څه خو پرېږده چې رب ذوالجلال قرآن کې وعده فرمایلې ده چې د ما رضا هم په قرآن کې ده نو بیا هر شی په قرآن سبحان الله چې رب هم په قرآن کې ملاویږي نو بیا هر څه په قرآن کې ملاویږي بیا دا نور څیزونه ټول واړه دي که مال غواړې که دولت غواړې که جایداد غواړې که ګاډۍ غواړې که د دنیا کم څیز غواړې دا هر څه قرآن کې شته چې مصطفی په قرآن کې ملاویږي مجتبی په قرآن کې ملاویږي جنت په قرآن کې ملاویږي نجات د جهنم په قرآن کې ملاویږي رب ذوالجلال رضا هم په قرآن کې ملاویږي سبحان الله بیا دا نور څیزونه ډېر زیات غواړي دا باسي ملاویږي دا خو په هغه د دغې څیزونو چې کوم څیزونه قرآن کې ملاویږي او موږ له کومو څیزونو تلاش کوو هغه څیزونه په نشت برابر دي خو صرف دومره خبره ده چې دا څیزونه چې موږ کومې ستونزې مشکلات دي دا موږ په مختلفو لارو ګودرو کې ځکه ګورو چې موږ د قرآن لاره نه ده خپل کړې د قرآن خپل کار قرآن ډېر عظیم کتاب دی خبره به د تفسیر روح المعانی په حوالې باندې عرض کړم او هغه دا شاید چې خطاباتو کې تاسو اورېدلي وي تفسیر روح المعانی کې د سورۃ النمل په تفسیر کې د امام ابو حنیفه امام اعظم امام الائمه کاشف الغمه سراج الامه امام الائمه امام ابو حنیفه امام اعظم رضی الله تعالی عنہ مبارک ډېر شاګردانو یو شاګرد امام محمد رحمت الله علیه او امام محمد رحمت الله علیه خبره درته بیانوم خو د هغې مبارک متعلق یو خبره درته بیانوم چې د خبرې لږ زړه ورکړي او په زړه کې ورله ځای ورکړي امام محمد رحمت الله چې کومې هستې خبره کوم هغه هستي ده چې کله امام محمد رحمت الله علیه د دغې دنیا نه پرده وفرمایله او د جنازې په کټ باندې دوی مبارک پراته وو نو په زرګونو تعداد کې جنازې له خلک رالل هغې زمانه کې غیر مسلمه سوچ وکړو چې دا څوک وفات دی چې دا دومره دنیا خلک جنازې له رالل غیر مسلم هم پکې رال چې راشه چې دا کس خو وینو چې دی څوک علما لیکي چې کله غیر مسلمه خلک امام محمد رحمت الله علیه جنازې ته او کټ ته رانږدې شول امام محمد رحمت الله علیه دیدار روانو خلک په لاین کې ولاړو غیر مسلم هم ګوري چې دا څوک پروت دی چې کله د مبارک په مخ باندې غیر مسلمه نظر واچولو نو دا جمله ضرور ویلا او ویلا چې یہ چھوٹے محمد کی شان ہے پتہ نہیں بڑے محمد کی کیا شان ہوگی وای چې دا خو وړوکی محمد دومره ښایسته دی پته نه چې غټ محمد به څومره ښایسته و او مغه وخت کې غیر مسلمه کسانو کلمه وویله صرف په لیدو باندې مسلمانان شول دغه امام محمد ته که مقام ملاو دی نن د هغه په ذکر باندې سبحان الله وایو دا ټول مقام وله قرآن ورکړی دی امام محمد رحمه الله تعالی اگر چې خبر ډېرې دي خو امام محمد رحمت الله علیه ورځې روانو هم اختصار سره رسکوم بغداد شریف په بازار کې سفر باندې رالو لار کې تږی شو او د یو شربت خرڅون کی سره ملاو شو ورته ویل چې حضرت د زه د سفر نه رالم جیب کې را سره پیسې مې سیم نشته او تږی هم ډېر زیات لار کې څه د سکلو بم نشته نو دا شربت زه لږ کور مې په فاصله کې دی یو شربت ګیلاس راکئ او که فری نه راکوئ خیر دی یو دوه مسلې به درته بیان کوم که فری نه راکوئ یو دوه مسلې به درته بیان کوم او ورته وایي چې صاحبه فری خو هسې هم نه کېږي شربت
خو دا دوه مسلې مونږ شربت په مسلو نه په پیسو خرڅو. سه معذرت غواړم خفه نشي. امام محمد رحمه الله تعالی مخکې تیر شو او چې کله خپل منزل ته ورسېدو ورځې په تېرېدو وې شربت والا د لور واده رانږدې و او لور ته وایي چې بچی د یو نیازبینه لور مې او څه وایې په واده په سامان او جهیز کې در رسو کم ودی بابا چې څه د وس هغه کوه یو څیز راوړه بابا او بل څیز راوړي بل څیز راوړي او دنیا ډېرې ولګولو. لور ته وایي چې بچی ته ما باندې ګران او ته ما نه روان یې دا یوه لور مې هر څه درله کومه بچی خفه کېږه ما خو دومره شربت والا جذباتو کې رالو ورته وایي چې بچی د ټولې دنیا سامان به درله کومه. خلک مبالغه کې وایي که نه چې بچی مړه دنیا به درله وکړم دنیا به درله واخلم نو دمغه وویل چې دنیا سامان به درله وکړم او بچی کومه نه کو زه خو د بابا یم کومه نه کو ما باندې د ښځه طلاق کوي. چې کله شربت والا د خپل شربت لږ وڅښلو دماغ یخ شول خبره ور یاد شوه چې خبره خو مې غلطه وکړه. ټولې دنیا سامان باچا هم نشي کولی ټیک ده که نه باچا یې کولی شي نشي کولی. دنیا خو پاکستان بادشاه به پاکستان سامانونه وکړي نورې دنیا سامانونه په نورو ملکونو کې څه به کوي چې وروستو کله سوچ ورغلی دی د خپل یخ شربت څښلو نه بعد نو علماو ته یې رجوع کړې ده ورته ویل چې حضرات علما کرام څه فتوا ورکوي دې مسله کې چې لور ودومه دنیا سامان خو نشم کولی ته به ښځه طلاقه کېږي. یو عالم فتوا ورکوي چې بس یا به د لور ودیږي یا به د ښځه طلاقه کېږي. بل عالم هم فتوا ورکړې بل عالم هم فتوا ورکړې بل عالم هم فتوا ورکړې. څو ورځو کې په ډېرو باندې وکړو کم امی چې راګیر شي د مولیانو باندې بیا ډېر ګرځي. یاره صاحب را یاد شو ما سلام ورته وکړو یاد پرون ولې نه وم چې نن راځي نن څه چل شته دی چې در یاد شوی یم که نه نو بس ډېرو مولیانو علماو باندې وکړو او هغې زمانې علما نو بیا مفتی صاحب ته پت چې د هغې زمانې علماو کم مقام کم علمیت و هغوی مبارکانو سره خو هر یو عالم فتوا دا وه یو عالم فتوا وله ورکړه خو مشوره یې هم وله ورکړه او ورته ویل چې حضرت فتوا خو دا ده خو البته علم دریاب دی چرته باریکه مسله وي نو یو کس درته ښایم هغه فلانکي جومات او مدرسه کې یو کس ناست دی او هغه باریکې مسلې هغه حل کوي. شربت والا وایي زه روان شوم چې کله جومات ته دننه شوم چې وکتو امام محمد رحمت الله علیه په جانماز باندې ناست و. امام محمد رحمت الله علیه چې وکتل شربت والا راغی دواړو مبارکانو په سترګو کې سره وپېژندل چې کیسه خو زړه کیسه تېره شوې ده. امام محمد سے ورته فرمایي شربت والا څنګه پیښه وکړه صاحب معذرت غواړو خو یو مسله را پیښه ده او مسله داسې ده چې لور ته مې دا الفاظ ویلي اوس وایي چې لور واده شي ښځه طلاقه کېږي خبره دا چې لور به م رانه لاړه شي او ښځه به م رانه لاړه شي داسې حالات وښایه چې ښځه هم پاتې شي او لور به واده شي. امام محمد صاحب رحمت الله علیه ورته وفرمایل شربت والا چې بل ورځ شربت له درغلی وم تا شربت په پیسو که فری و چې پیسو تا شربت اوچت دی که زمونږ دین اوچت دی چې دین اوچت دی چې پیسو شربت په پیسو دی لاړ شه 400 درهم راوړه بیا به درته مسلې جواب ښایم چې اندازه درته ولګي او آینده دور کې هم ټولو خلکو ته اندازه ولګي چې دا دین چې دا سپک نه دی علما یې خرڅوي نه خو دومره ارزان هم نه دی چې فري میلاو شي ټیک ده که نه جي چې ډاکټر له ځي 1000 روپۍ فیس به اول کې ورکوي او چې مفتی صاحب له څوک دم له ماشوم راولي چې پیسې به درله بیا راولیږو داسې ده مفتی صاحب نو خبره داسې ده. بهرحال خوشطبیعتي مو وکړه امام محمد سے ورته فرمایي چې لاړ شه 400 درهمه اندازه ولګوئ د نن زمانې د کروڑ برابر روپۍ ته اخیستې وې کروڑ برابر. شربت والا څټ ګرۍ را بهر شو چې ما خو څه پیسې وي او د شربت والا سره به څه پیسې وي
چې څه پیسې وا خو ملور په جهیز باندې ولګولې خو یو نه راغستې او بل نه راغستې او بل نه راغستې خو چې د کم د مینې محبت جمله وایم او د ستاسو په خوله باندې په تیز سبحان الله آواز راځي نو په دې جمله باندې سبحان الله ضرور وایي چې ثواب مو شي او زموږ د امامانو عظمت هم تاسو ته معلوم شي امام محمد سے ورته فرمایي چې اے شربت والا 400 روپے راوړه خدام درته وایم چې په کمه ورځ باندې ما تا ته 2 مسلې د شربت ګیلاس په بدله کې خودي یو مسله مو درته دا خدا چې کومه درته راپېښه شوې ده یو مسله مو درته دا خدا په یو ګیلاس کې درته 2 مسلې ملاوي دي یو اضافي یو د مسله خو اوس دا خپله مسله درته په 400 درهم کې پرېوته پیسې راوړه امام محمد سے مبارک نے پیسې راوړې خبره څه پورې کوم هم دې جملې پورې امام محمد سے ورته فرمایي چې جواب در کومه علماو اعتراض هم وکړو چې امام محمد سے ورته ویلي چې ښځه نه طلاقېږي داسې لار ورته ښایم داسې کومه لار ده بعض علماء تنقید کو بعض علماء کرام د خپل علم مطابق د هغې سره مخالفت کو امام محمد رحمت الله علیه ورته فرمایي په مینه به سبحان الله ضرور وایي امام محمد سے ورته فرمایي چې اے شربت والا واده سامان چې کم کړی دا ډیر دی یو د قرآن مجید نسخه را واخله قرآن مجید کتاب دا ولا په جهیز کې ورکا او جهیز کې قرآن هم بچی له ورکا ځکه چې قرآن فرمایي چې ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین نشته کائناتو کې نه وچ سیز نه لون سیز هر څه په قرآن کې دي تا چې قرآن په جهیز کې ورکړو گویا ټولې دنیا سیزونه د جهیز په قرآن جهیز کې ورکړه تا هر څه خپل لور لا په جهیز کې ورکړل چې کله علماو دا دلیل واورېدو اگر چې فی کتاب مبین کې تفاسیر زیات دي لوح محفوظ هم ترېنه مراد دی قرآن کریم هم ترېنه مراد دی خو لیکن علماو چې کله دا آیات واورېدو او دا دلیل واورېدو علما کرام تسلیم شول او دا خبره وکړه واقعي په کائناتو کې که دنیا غواړې که آخرت غواړې که مال غواړې که دولت غواړې که شهرت غواړې که عزت غواړې که واده غواړې که اولاد غواړې که دنیا غواړې که آخرت غواړې که مصطفی علیه السلام غواړې که رب العالمین رضا غواړې که کل کائناتو کې ذره ذره غواړې دا هر څه چرته هم نه ملاویږي دا صرف او صرف په قرآن کې ملاویږي هر څه قرآن کې دي خو موږ نه لار غلطه شوې ده او که چېرې موږ په همدغې طرز باندې چې خپلو بچو د قرآن کریم تعلیم ورکو قرآن کریم ناظره او د ناظرې سره سره ترجمه او دا خبره به زه وکړم او بیا به خپلې خبرې اختتام طرف ته بوځم او هغه دا حاضرینو چې صرف په ناظره باندې هم کار نه کیږي ناظره په کار ده یو 2 ورځې وړاندې ټي وي له یو خوراکۍ کال وکړو او ویل چې ماله وظیفه راکړه خو لیکن دا جمله لږه واورئ ماله داسې وظیفه راکړه چې قرآن مجید سبق نه وي ماله داسې وظیفه راکړه چې الله پاک نومونو کې وظیفه راکړه ما چې ولې چې ما قرآن کریم نه دی ویلی دا یو علمیه ده مشران یا ځوانان هلکانو شاید چې داسې وي چې چا قرآن کریم نه ختم کړی دا موږ دپاره حد درجې کمزورې نه کمزورې خبره ده چې قرآن کریم په ناظره باندې هم نه زده او چې په ترجمه باندې موږ ته علما په جومات کې کوي ماخوستن مانځه نه بعد اکثر ترجمې کېږي نو 10-15 کسان په جمع کې وي او چې کله ترجمه شروع کېږي 15 کسان ناست وي لدا د 35 کسانو کې دا 15 کسان کینی او دیش لاړ شي دغه دیش داسې لګي لکه دا ټول محدثین وي ضرورت یې نشته یا ټول مفسرین وي ضرورت یې نشته نو 100 منټه لګي 15 منټ زیات نه زیات 20 منټ او چې ډېر هم ور زیات شي چې کوم عالم کوي هغه هم زړه ستړی شوی وي نو نیمه ګنټې نه زیاته خو یې کولی نه شي نو نیمه ګنټه د الله د کلام دپاره مونږ نه شو ویستی
ناظره خو موږ کړو بچي ولا ورکړل خو لیکن په خپل باندې مونږه ترجمه نه زده کوو او ډېر معذرت سره رس کوم خفه کېږي خو به نه که نه خفه کېږئ ښه جي یو پوښتنه کوم په دې ځای کې بعضې مشران کسان زه وینم تقریبا 50 ته خواوشته به نږدې وي څه به ته زیات هم وي په څو کاله کې مونځ فرض دی مثلا 15 کاله کې بعضې مشران به داسې وي چې هغوی به د 15 کالو وي 15 تو به میچ کې زه لږ کمزور یم څو پاتې شول چې 15 نه 15 وباسې څو پاتې شول 45 کاله به یې منځونه کړي وي 45 کاله په 45 سال کې چې کوم مشرانو منځونه کړي یا مونږ خپل عمر والو مونږ په هر رکعت کې الحمدلله ولدوالین امین پورې وایو که نه په هر رکعت کې 15 منځونه دي په 15 منځونو کې چې رکعتونو تعداد وشمارې 100 رکعته به راځي تقریبا 50 رکعته والا په 50 رکعتو کې مونږه الحمدلله ولدوالین امین پورې وایو په 45 کاله مونږ سورت فاتحه وویله خو په 45 کې راته کاله کې دا پته راته ونه لګېده چې مونږ الله نه څه غواړو ویترم 55 کاله وکړل یا 50 کاله وکړل یا 45 کاله وکړل په ویترو کې مونږه الله اکبر وایو دعای قنوت وایو اللهم انا نستعینک ونستغفرک مونږه اللهم انا وایو وبالکفار ملحق یا وبالکفار ملحق پورې مونږه وایو 50 کاله یا 45 کاله مونږ دعای قنوت کې دعا وویله خو 45 کاله وشول چې موږ د دعای قنوت کې دا پته ونه لګېده چې موږ د الله نه څه غوښتي داسې ده که داسې نه ده همداسې ده نو دا کمزوري به لرې کېدل غواړي موږ په شمار باندې 12 سورتونه زده دي د هغې ترجمه او تفسیر زده کېدل غواړي الحمدلله سورت فاتحې ترجمه ضرور زده کېدل غواړي اللهم انک مونږ الله نه څه غواړو مونږ دې پسې شوي یو چې اللهم انک څو واونه دي 14 دي که 14 دي نو په 14 او 14 واونو پسې نه ښه دي چې اللهم انک څو واونه لږې وشماره په واونو باندې څه کوې چې پوهېږې نه چې الله نه څه غواړې دا به مونږه مسله به حل کېږي چې مونږ د قرآن کریم ترجمې ته کینو او ترجمه زده کو حسنا چې د هغې په مثال باندې شو چې لکه څنګه چاته میسج ورولېږې او ورته ووایې چې تا لزه یو 10 لکه روپۍ در کوم او میسج ته کولاو کړو پړاو مو کوې چې بس زه راغلی به مړه یو خو دا هر وخت ټنګېږي راټنګېږي موبایل او جیب کې کېږدي ټیک ده او موبایل پړاوېدل میسج پړاوېدل د لزده نه وي او تاریخ یې ورسره لیکلی چې یکم پورې به دا پیسې در کوم که یکم نه واوړې دی نو دا پیسې به تا ته نه میلاویږي هسې یو ورځې په 2 او په 3 تاریخ باندې زوی له موبایل ورکړو چې دا پلانکي ته لږ نمبر میلاو که نمبر یې میلاو کړو چې کله میسیجونه زوی پړاول ورته یې چې بابا تا له خو میسج راغلی او کمپني درله 10 لکه روپۍ درکوي او یکم تاریخ خو تیر شو ورته وایي چې ما ته خو پته نه وه نو دا میسج خو ما ته نه اوس ده نو د 10 لکو روپو نه ځکه محرومه پاتې شو چې میسج پړاوېدلې نه اوس ده مونږ د دنیا او د آخرت خیر کثیر نه ځکه محرومه پاتې یو چې مونږ د قرآن کریم ترجمه او تفسیر نه زده کچری مونږ خپل بچی قرآن ته ورکوو نو دې مقصد کلم دا نه چې بس په آرام سره کښېنه یاد ساتئ حاضرینو عوام الناسو له پکار دي چې قرآن کریم ترجمو ته کښېني قرآن کریم زده کړه وکړي سناسل د قرآن کریم په مغز باندې ځان پوه کړي هله نبی پاک مبارک ارشاد فرمایي او خپلو جملو اختتامی جملو طرف ته ځمه سرور دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی الله علیه وعلى آله وسلم فرمالی علی شان دی چې قرآن او رمضان بروز محشر به
د هغه کسانو شفاعت کوي چې کومو کسانو د رمضان حق هم ادا کړی او د قرآن حق هم ادا کړی او د قرآن کریم د حقوقو په تناظر کې د قرآن کریم اولنی حق دا دی چې تلاوت وکړي په ناظره باندې زده کې او دویم حق دا دی چې د قرآن کریم معنا او ترجمه زده کې او دغه قرآن هغه خلقو دپاره به شفاعت کوي چې کم خلق د قرآن کریم حق ادا کړي. محبوب کریم فرمایي رب ذوالجلال به آواز وکړي قرآن ته او قرآن کریم ته به یو ښکلی شکل او صورت میلاوي. حدیث پاک کې راځي نبی پاک فرمایي نبی پاک مبارک ارشاد فرمایي رب ذوالجلال قرآن ته فرمایي اے قرآن لاړ شه په دنیا کې د چا ستا حق ادا کړی لاس نه ونیسه او ځان سره جنت ته داخل کړه. دا قرآن به خلقو له لاس نیسي دا قرآن کریم به ما او د ستا لاس نیسي او انشاءالله جنت ته به هم داخلوي. خو کله چې کله قرآن باندې ایمان نه وړو اول حق ادا کو دویم نمبر حق دا ادا کو چې تلاوت وکړو او دریم نمبر حق دا ادا کو چې قرآن کریم د ناظرې سره سره مونږ ترجمه هم ووایو دا قرآن کریم به ما او ستا لاس نه نیسي او د نبی پاک مبارک د شفاعت د سوري لاندې به هم جنت ته داخلوي. محترم حاضرینو آخر کې د څومره خبرې وکم کمه ده خو آخر کې زه شکریا ادا کوم د طاهر جمیل صاحب او د هغې د ټولو ملګرو چې مال هم دومره عزت راکو. حقیقت درته وایم الله او د الله د رسول خبرې مو بیان کړي چې کوم عزت او احترام تاسو ماته راکړو د دې زه لایق نه یم خو تاسو قدردان یې تاسو عزتدار یې مال هم عزت راکړو. زه دا دعا کولی شم چې رب ذوالجلال د ستاسو ټول شریک مجلس او په دغې جشن قرآن کې چا چا مالی جانی سعی کړی د الله کریم مو ستاسو ټولو د دواړو جهانو عزتونه نصیب کړي او الله کریم د ستاسو د دواړو جهانو د نبی پاک مبارک شفاعت او اطاعت او محبت نصیب کړي. او اختتامی دعا دپاره زه عبدالوکیل صاحب ته خواست کوم چې راشي او هغوی مبارک په خپلو دعا سره د پروګرام اختتام وفرمایي.